یو عجیبه شان ځای کې ناست یم او عجیبه شان تاثر دی. د 2010 کې هم دغه خبره ته راغلې وه. زما د ملګری دلته راشي او ما دې ځای نه شوټ کړي، نو زه به تاسو ته بهتر دغه خبره وکړی شم. ملګرو دا اوبه دې خوا راغې او دا دې طرف ته که مونږ وګورو، زه داسې یو ځای کې ناست یم چې لکه دا زما د تره قبر دی او دا زما د پلار قبر دی، ورسره مې د مور قبر دی او ټول خپل خپلوان دي. یقینا چې دلته څوک هم پردي نشته. کلي نه وتل نه وتل دا یو بیل سبجیکټ دی، خو لکه سړي له خفګان په دې ورځي. په 2010 کې هم دغه خبره مونږ کړې وه او زه راغلی وم په دې وجه باندې چې لکه ما وي چې زما مور او پلار به اوبو کې وي او زه به ډبې ته ځان رسوم. دا څنګه کېدي؟ زما لکه د دې ټولو مسلمانانو دغه قبرونه، د ټولو د خپلو خپلوانو دغه قبرونه دا پرېښودل دا ډېره ګرانه خبره ده. مونږ الله تعالی بیا داسې یو امتحان کې واچولو چې لکه د هغې رو ګودر راته نه دی معلوم، خو بخښنه به غواړو د الله نه او تاسو ته هم دغه خواست کوم چې دعاګانې راته کوئ. د مالیار پروډکشن دی، د دې په پاڼه باندې تاسو مونږ سره خپلې دعاګانې شریکې کړئ چې الله تعالی مونږ دې امتحان کې پاس کړي. ځکه د کلي دا خلک غریب خلک دي، لکه که دخوا د هغه زما د ملګري دغه خلک وښیي که نه، نو ټول خلک دا د مقبرې منځ ته اوبه را رسېدلي ده. د اوبو فلو تیزه ده، لا تر اوسه پورې تیزه ده، نو هر څه پرېښول ډېر اسان دي. خو دا قبرونه پرېښودل لکه دا هغه خلک دي چې په زول طوفان کې دی مونږ خپلې سینې سره تړلي وو. مونږ باندې باد باران نه دی لګولی او نن داسې مجبوري را پېښه شوه چې مونږ دا خلک پرېږدو. یقینا دا ډېره د غم ماحول دی او ډېره دردناکه لمحه ده. الله دې په چا هم داسې نه راولي. زموږ ډېر خلک د وزیرستان وغیره او دغه طرفونو نه چې راغلي دي، هغوی هم داسې خپل خپلوان پرېښي دي، خو د مور او پلار نازیمه رشته وینه او د هغوی قبر پرېښودل ډېر زیات ګران وي. ملګرو د ویډیو مقصد مې دا دی چې دعاګانې راته وکړئ چې الله تعالی په موږ باندې دا مراحل په دې ټول بیج باندې اسان کړي. چېرته چې دي سند کې دي یا افغانستان کې دي یا په دې بیج باندې د امان کوټ یا د پېښور نه واله تر اټکه پورې چې څومره خلک دي چې په دې دغه مرحلې اسانې شي. ځکه لکه زړه نه غواړي، ضمیر نه غواړي چې لکه داسې هستیانې سړی پرېږدي او لاړ شي. په خپله زه به په اوچه ناست یم او زما مور پلار قبر به ډوبېږي، داسې چېرته کېدی شي. نو الله دې وکړي چې دغه امتحان زموږ نه ختم شي او الله تعالی که موږ نه څه غلطیانې شوي الله تعالی دې راته د هغې بښنه وکړي. ښه ورځ مو غواړم او دعاګانې راته کوئ. ډېره مننه. جی السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه عبید الله بنجاري یم د مالیار پروډکشن سره. ملګرو بېګا یو ملګري ګیله کړې وه د ګورمنټ، نو ما هغه ته هغه ټایم وویلي چې ګورمنټ فولي سپورټ مونږ سره دی. یقینا که تاسو د آرمي دا ګاډي وګورئ، دا 1122 والا دغه ګاډي وګورئ، نو دا مخکې ځي اخوا رحیم آباد زموږ دې پل نه مخکې یو علاقه ده رحیم آباد، هغې کې لکه خلکو ته لږه مسله ده، خلک هلته ګیر دي، نو دوی ځان سره بورډس وغیره هم راوړي دي او د دوی دغه رضاکاران چې کوم دي دغه لګیا دي زموږ په دې خدمت کې. خو مسله هرډلز دا راځي که تاسو دا طرف لږ وښایي، دلته چې موږ دا ګاډي ودرولي دي مسله د دې ګاډو د وجې نه راځي. لکه د ریسکیو ګاډي ځای ته نه رسي، موږ موټرسایکلې داسې ځایونو کې ودرو، ګاډي داسې ځایونو کې ودرو چې لکه موږ دپاره بیا وبالي جان وي. نو دغه یو خاص تاسو ته کومه چې هر ځای کې وي په دې بیج باندې لکه دا پېښور نه واله تر اټکه پورې په کم بیج کې تاسو اوسېږئ، نو دی دپاره لکه دا خو زموږ د سیکیورټي دپاره راغلي، زموږ د مدد دپاره راغلي، نو دی دپاره دا لارې کولو ساتئ. او بله خبره دا ده که تر اوسه پورې څوک نه وکړي او دا خبره دغه کوي چې یاره دا اوبه به اوس کمې شي اوس به کمې شي، نو دې کې څه قباحت دی که لکه مونږ یو نیمه ګنټه یا ګنټه په خپل ځان باندې لږ زور تیر کړو، خپل ماشومان یو طرف ته کړو او بیا د اوبو دا فلو کمه شي. بېشکه ما خو تاسو ته پرون هم وویل چې لکه هغه ځوانان چې هله چې لامبو ورځي، هغه ځوانان چې هغه تکړه وي هغه پرېږدئ په خپلو کورونو کې.
زنانه ماشومان بچي او مال حال دا بار کوي. هیله لرم چې زما د خبرو سره به تاسو اتفاق کوئ. مخکې چې څه اپډیټس وي نو هغه به تاسو ته بیا درکوم. خو موږ سره آرمي والا فل سپورټ دی، 1122 والا زموږ د خپلې د داخلو تاڼه ده، پښتونګړۍ تاڼه ده، د پبو تاڼه ده، نو هغوی موږ ته اپډیټس هم راکوي او موږ سره او ورځ او شپه د شپې هم هغوی موږ سره او د ورځې موږ سره مدد کوي. نو په دغې مدد کې موږ او تاسو خپل ځان سره زیاتې دا کړو چې دغه ګاډي ماډي ورونو دوی ته د لارې مارې کولو ساتئ چې لکه دې کې څه هرډل نه راشي. ډېره مننه، انشاءالله نوې اپډیټ سره